اخیری جمله وایم بس بیا بس کوو بني اسرائیلو کې یو کس و داسې یو انسان نه وي چې زه د مولي صاحب یم حاجي صاحب یم یاره جي زه بزرګ یم او دا پلانکي ګناهګار دی دا دې نه وي بعضې خلک وي یاره جي دا پلانکي مونځ کوي نه کوي دې سره مې نه لګي دا الله د تبلیغ وس تر کړی دی خو د تنقید یې نه دی در کړی ته تبلیغ کولی شي چې مانځله ولې نه راځي خو تنقید نه شي کولی چې یاره جي دې مونځونه نه کوي دې سره مې نه لګي او کوم انسان چې تنقید کوي وایي دا ریاکار دی او ریاکار انسان پیغمبر وایي کافر دی مشرک دی الله دې موږ د ریاکارۍ نه وساتي شوق سره امین وایي اخیری جمله وایي بني اسرائیلو کې یو کس و هلکه تنګ شوی خو نه یار ما ته خو داسې ښکاره کېږي چې تنګ شوی بس اخیری جمله دوه بني اسرائیلو کې یو کس ډېر عبادت ګزار او د هغه د عبادت چرچې وي چې تا ته په خپل عبادت باندې فخر ونشي چې ګنه جي زه عبادت کوم قرآن ته ناست یم زه جومات کې ناست یم نو هلکه دا وس تاله چا درکړی دی چا درکړی دی اواز رانغی وس چا درکړی دی عبادتو ته چا کینولې هلکه د قرآن در اغستو استطاعت تا کې چا واچو الله واچو نو الله تا کې دا واچو نو تا ته په تکبر دی وایي بني اسرائیلو کې یو کس بزرګ یو کس راغی او هغه وسره کېناسته شرابي چې زه د الله والا په مجلس کې به کېنم کیدای شي د ده په برکت باندې ما باندې رحمتونه راوورېږي کیدای شي الله مې زړه صفا کړي د ګناهونو نه کیدای شي خدای مې زړه بدل کړي هسې ناستو هغه عبادت ګزار په خپل عبادت کې مشغول و دا شرابي راغی د خولې نه د شرابو بوی ته ګویا چې تازه تازه بدکاري کړې وه د شرابو په نشه کې چې وسره کېناسته کپړې یې شلېدلې وې د بزرګ چې ورته وکتل وایي رخصه پلیته زما سره ناستې ته خو پلیتې دا جمله چې وویله وایي قسم دې د وخت په پیغمبر باندې الله وحی نازله کړه ورته آواز وکړه ورشه وي دی کوم انسان ته چې په دغه په خپله بزرګۍ باندې فخر دی په خپله بزرګۍ باندې غاوې وایي قسم دې ورته ووایه چې ما ته ایمان سلب کړه او دا کوم انسان چې ما ته عاجزي وکړه سره د شرابو سره د زنا نه سره د ګناه نه ما رب ته عاجزه شو وایي قسم دې ما رب بخښنه وکړه په جنت کې مونه د اعلی مقام انتظام وکړو شوق سره سبحان الله نو الله دې په مونږ کې عاجزي نصیب کړي دما محترم او الله دې زمونږ د الله سره کنټیک او رابطه جوړه کړي شوق سره امین وایي امین الحمدلله رب العالمین دعاو کې شوق سره ډېرو ملګرو د دعا التجا کړې امین الحمدلله رب العالمین الله ما چې سویل دی ور د خپل دربار الله کې قبول او منظور کړي الله خپل دربار الله کې قبول او منظور کړي زموږ د ناستا پاستا ولاړه مال جان خدای د خپل رضا او د دین لپاره قبول او منظور کړي الله زموږ مال جان اولاد په خپل رضا او په خپل دین باندې خدای اولګي الله زموږ مال او اولاد خدای په خپل دین او په خپل رضا باندې خدای اولګي الله تر ان رضا شي خدای تر ان رضا شي په دې مجلس کې داسې کسان ناسي څه قسم مسله ده الله مشکلات او مسلې په خپل دست قدرت باندې ختم کړي څوک پکې قرضداري دي خدای د قرض د عذاب نه خدای اوساتي قرض په خپل دست قدرت باندې خدای ختم کړي قرض خدای په خپل دست قدرت باندې ختم کړي څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کړي زمونږ یو مرګري ډیر خوږ مرګري دی اپریشن شوی دی هسپتال کې پروت دی دعا ورته وکړي چې الله ول شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي خدای ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي زمونږ یو بل مرګري نیای بیمار ده خدای ته دعا وکړي زمونږ کوم مسافر دی بیان تناسي خدایا د اغه د هر قسم آفات او بلیات نه خدای اوساته قرضداري خدای د قرض نه اوساته څه قسم مشکلات او الله مشکلات ختم کړي الله د لوپټو د عزتونو خدای محافظ شي الله کور کلی ته خدای په خیر او عافیت باندې راولي او په وخت ځن کې دنم دا کینی په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول اخر کې اعلان کوم کینه پاسه مکینه کینه دا کوم مرګري چې بیان لرازي لري نه نو آینده د جمعې زنیمه عمره له سفرې ان شاء الله تاسو ماته دعاګانې کوي زه به تاسو ته دعاګانې کوم حرمینو شریفینو ته په سفرې په 29 تاریخ باندې ان شاء الله الرحمن نو که کوم مرګري لري ناراضي بیان لا یا راغلي یا په دغه باندې اوري نو ان شاء الله په 29 تاریخ باندې عمرې لروانه تاسو ماته دعاګانې کوئ زه تاسو ته دعاګانې کوم ان شاء الله الرحمن اقول قولي هذا استغفر الله सलाम